زمن ابابیل سکواډ او زمنګا محافظان موږ ته په خپل دلته امن خراب کړ. هغه باندې چې دا کوم فایر شوی دی هغه ابابیل سکواډ کړی دی کوم چې پولیس ته تاسو ته پته ده. نو دا ظلم بربریت روان دی. موږ یو په دغه وایو چې موږ په خپل خوره امن غواړو. موږ په خپل خوره امن غواړو. موږ په خپل خوره امن غواړو. زمونږ طلبا، زمونږ یونیورسيټیانې، زمونږ کالجونه، زمونږ ټول حجره محفوظ نه دي.
دې دپاره دا سټوډنټان په مخه پښتون سټوډنټ فیډریشن په خصوصي توګه باندې دغه ناره او دغه غږ د هغوی بدرګه کوي چې موږ امن غواړو په خپل یونیورسټو کې په خپل کالجونو کې په خپل کور کوڅه کې نن چې موږ تاسو ټول راغونډ شوي یو د پسجامین روډ دپاره هغه اوس هم په الارج کې اډمټ دی په آی سی یو کې دی ډېر کرټیکل حالت دی د هغه ټول پکار ده چې هغه لپاره د صحتیابۍ د دعاو لاس کې په چارسده کې د هغه زوی محفوظ نه دی نو د عام طلبا به دلته څه محفوظ دی نو ټول موږ په هر حالات کې په هر پلیټفارم باندې پښتون سټوډنټ فیډریشن دغه چغه وهله چې موږ په خپل یونیورسټو کې په خپل کالجونو کې په خپلو حجرو کې امن غواړو دې نه وروسته زه صدر صاحب له بلنه ورکوم چې هغه راشي صدام صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ټول ملګرو ډېر زیاته شکریه په دې ګرمۍ کې تاسو راغونډولئ او د خپل سټوډنټ ملګري سره کوم دی تاسو د عزتۍ اظهار وکړو داسې دا چې د سټوډنټ سره کومه واقعه شوې ده کوم په یو سره راغلې ده نو دا ډېر زیات ظلم شوی دی بربریت شوی دی انتها شوې ده لکه په یو سټوډنټ باندې سټریټ فارورډ فایرینګ کول دا په یو قانون کې نشته په یو انصاف کې نشته دی بل چې ستا ته آی ډي کارډ شو کړی شو چې زه د واچاهن پوهنتون سټوډنټ یم د هغې د پاسه بیا چې کوم دی د هغې د فایرینګ کول هېڅ قسمه جواز نه پیدا کېږي که بیا هم ته فایرینګ کې ته د ګاډي ټیر ووله ته ګاډی نوټ کړه تا سره بایک ولاړ دی ته هغې اني ټایم چې کوم دی ټرس کولی شي نو ډېر ظلم شوی دی ډېر زیاتی شوی دی او ماشوم چې کوم دی هغه په آی سی یو کې پروت دی د آی سی یو مطلب دی انټنس کیر یونټ چې هغه د هغه نن شپږمه ورځ ده د هغه دا پته نه لګي چې هغه به مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی خو د هغه دا پته نه لګي چې هغه به اوس ساه ورکوي یا به هغه ریکوري کوي یا به اوس ساه ورکوي یا به ریکوري کوي څلور پنځه د هغه مین سرجري وشولو په خېټه کې چې د هغه څومره ځایونه دي د هارټ نه علاوه کډني انټسټاین لیور ګالبلیډر دا ټول انجرډ دي د ډاکټر په وینا باندې دا ټول چې کوم دی دا د هغه انجرډ دي لکه دومره وحشیانه حرکت کول په یو سټوډنټ باندې د باچاهن یونیورسټۍ دا زموږ مین مقصد دا دی چې دا د باچاهن یونیورسټۍ د پوهنتون سټوډنټ دی دې کې نور دا مطالبه کوو چې ډي پي او صاحب ته به ښکاره جاره چې کوم دی انکوایري وکړي صاف شفاف انکوایري به وکړي چې څوک په دې کې ملوث دي هغه ته به سخت نه سخت سزا میلاو شي د دې نه علاوه زمونږ دلته محترم صدر صاحب دی هغې ته موږ دا ریکویسټ کوو چې ستا د یونیورسټۍ یو سټوډنټ ولګېدو نو کم سے کم تاله یو تعزیتي یو پوسټ خو کم سے کم پکار وکړو ته تللی نه شولې تاله یو پوسټ پکار و زمونږ د یونیورسټۍ د اډمنسټریشن یو سړی ته تعزیت هم نه دی تللی یو کس هلته تعزیت نه دی کړی خو زه بار بار ډي پي او صاحب نه دا طالبه کومه چې صاف شفاف انکوایري دې وشي دي وابي سکواډ په باره کې دا کم کسانو چې دا کار کړی دی دا کې پرې کردار په ورسېدي ور دې نه علاوه دا ونه شولو د دې نه بعد به موږ چې کوم دی دا طلبه اتحاد چې کوم دی دا طلبه اتحاد چې کومه کمیټي ده دوی به لاندې عمل ته کوي دوی به سی ایم کې پي کې له ځي دوی به چې کوم دی آی جي پښتونخوا ته ځي موږ به چې کوم دی ډي پي او صاحب آفس ته کینو په اخره کې زه دا یو شی ویم د خپله خبره راغونډوم ګرمي ده چې دا وګړی په وجود څومره غني دی په برخه جوارګر دی تاواني دی او تار تار خود که چاره ټول نه کوسایله د پښتون وطن ګریوان د لیوني دی والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېره د غم او ډېره دا تفهم ډېره د غم وه ځکه چې یو زموږ سټوډنټ ورور د دې مینه د دې سټوډنټ هغه ډېر ظلم بربریت لکه دا په کوم قانون کې دي چې ته یو هلک ولې یو ورځ نه دوه نه درې ولې بل چې داسې یو طریقې سره لکه دا خو ډېر ظلم دی موږ د سی ایم صاحب نه د ټول نه دا مطالبه کوو چې دې کې د شفاف انکوایري وشي موږ به دوی له خپل ټیم ورکوو اووه ورځې دوی سره ټیم دی خو په اووه ورځو کې
دوی په دغې اسپایي باندې اف آی آر ونکړو موږ به روزو دوباره انشاءالله او موږ به د دې خبرې بیا تپوس کوو دا زموږ سټوډنټ دی که نن موږ دا څه کړي دي دا موږ بېګا یو سلا راله موږ ټول سټوډنټان لا نه دي خبر کړي زیاترو پیپر هم دي خو موږ دې ټیم کې د پولیسو افسران دلته ولاړ دي ټیک ټاک دی واوري چې دلته په لیب کې یو 18 ګریډ افسر وو 18 ګریډ هغه د پولیسو راونیو او مرګ نه وو وی چې دا هغې تپوس ونه کړو او دا د سټوډنټ تپوس ته یادوئ ډېر ښه مشره د خپل امپلایز یو سړی تپوس نشي کولی هغه زما سټوډنټ څه تپوس وکړي چې دا هلته راونیو وی وو موبایل ته ویشتو لکه زه دا تپوس کوم چې وی صاحب تل د څه لپاره ناست دی ته ډي پي او ته کله راغوښتې په دې مسلو کې تپوس یې کړی دی چې تا په دې کې څه پراګرس وکړو ته موږ ته وښایه که نه د خپل ذاتي شیانو دپاره ټیم یونیورسټۍ ته راولي خو د سټوډنټ چې کله مسله راشي بیا هېڅ هم نه وي خالي لاسونه بیا ولاړ یو بیا موږ سره دغه چغې وایو چې امن غواړو امن غواړو موږ دا مطالبه کوو او دا په داسې ټولو سټوډنټانو په وساطت باندې کوم چې هفته ټیم دی ورسره ټول دیوالو سپیشل برانچ والا ولاړ دي وایي دي وړي خپل افسران دې وړي که دې کې په دغه کس اف آی آر موږ ته پکار دی دا کس کور ته لیږل دا لازمي دي د هغې نه پس د بیا انکوایریانې کوي د هلک خلاف دې مو کړي د هغه نه خلاف دې مو کړي که په هلک کې غلطي بلکل ټیک ټاک دی په اف آی آر د دې نه سیوا وران کړي موږ دا نه وایو چې زموږ هلک صفا دی خو دوی چې کوم کار کړی دی هغه د ویلو نه دی تا په اف آی آر هم دوباره وکړو ویندشتو او اف آی آر هم بیا وکړو لکه دا په کوم قانون کې راغلي دي د خپلو غلو پټولو لپاره به تاسو دا چلونه کوئ डी पी ओ साहब ना डी आई जी साहब ना आई जी पी साहब ना सी सी पी ओ साहब ना موږ دا مطالبه کوو چې د دې اسپایان دي دا ټیم کور ته ولېږلی شي او د دوی خلاف دي د دې هلک اف آی آر وکړلی شي وزیر اعلی صاحب نه هم موږ دا مطالبه کوو چې دې کې تاسو کمیټي سازه کوئ د پولیسو کمیټي نه چې پولیس ته پکې تفتیش موږ له وکړي موږ له د اف آی آر والا خیر دی وکړي موږ له د نور ډپارټمنټونو والا وکړي خو پولیس به موږ له دا دغه نه کوي انکوایریانې ځکه چې دا کار هغوی په خپله کړی دی نو موږ به د هغوی په انکوایریانو سره مطمئن شو زه ستاسو ټولو نه سټوډنټانو نه خبرې سوی شوي دي زه دې بخانه غواړم موږ بیا هم دا وایو فورس زموږ فورس دی ټول پولیس نه یادو بعضې خلکو چې کوم کار کړی دی څوک پرې ولاړ دي کوم افسران موږ هغه افسران هم یادو چې ستا ولې په کور کې بچي نشته دی چې ته په دې خپل فورس دونه په ناروا ودرېږي نو ستا په کور کې بچي نشته ټول پولیس نه یادو دې کې به زما ورور مې ستاسو ورور به پکې هر سړي ورور به پکې خو بعضې خلک موږ یادو چې دا ډپارټمنټ ټول په دې یو سټوډنټ په وجه دونه بې عزته کړو په 400 کې نو موږ دا وایو چې تاسو دې په خپله سوچ وکړئ تاسو یې په خپله وګورئ چې څه شوي دي په هغه شپه او اف آی آر خو ستاسو لاس کار دی چې څنګه یې لیکئ اف آی آر کې خو تاسو میرزا ناست دی او تاسو ورته یې شوي دې کې خو د چا اډر نه چلېږي تاسو خپل اډر ته چلېږي دغه یو څو خبرې وي تاسو نه زه بهانه غواړم او دغه یو پیره بیا موږ ډي آی جي صاحب نه डी पी ओ साहब ना आई जी साहब ना दा मुतालिबा को चीफ सेक्रेटरी साहब ना जल्दी शफाफ इंक्वायरी दूशी कालक पे गलत है आवाम होते हो खाए तो पुलिस पे गलत है कि आवाम होते हो खाए कि बया दा इबरत के जो दोबारा दा से हरकत न की दोस्तों सुना इजाजत अखलम खुदे पामा اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د یونیورسټۍ سټوډنټ زمونږ رور بای ملګری فرضي امین په دې ټایم کې د مرګ په حالت پروت دی په هسپتال کې د څه د وجې چې بله شپه هغه راتلو او دلته پې پولیسو ودرولی دی ښه انکوایري مو له کړې ده کارډ ماړې ورته ښودلی دی د هغې نه پس پولیس چې هغه ته روان شوی دی نو له شانه پې ډس کړی دی یو خو دا بزدلانه یو کار یې کړی دی صحیح ده بله دا خبره ده چې تا د هغه انکوایري وکړه د هغه کارډ دې وکتو
پته درته ولګېده چې دا څوک دی سټوډنټ دی د یونیورسټۍ نو ته ولې هغه نه راپرېږدې هغه باندې بیا ولې ډز کې دا په کوم قانون کې دي چې ته په سټوډنټ باندې ډز وکړه دا په کوم قانون باندې دي چې ته په یو عام شهري باندې ډز وکړه د پولیس دا څه حق جوړېږي تو د هغه ټریسټ کا هغې ونیسه کوڅه چلي پکې راویې جیل ته بوزا تاڼې ته بوزا هغه در سره منو خو لکه دا کوم قانون دی چې تو په هغه باندې ډز وکړه تا ته د ډز اجازت درکړی چا دی مونږ دلته چې وایس چانسلر صاحب ناستی دی ده د اوسه پورې داسې انکوایري نه ده کړې داسې څو کیسز وشو دا انکوایري نه ده کړې په دې ګیټ باندې دلته یو امپلای 18 ګریډ افسر پولیسو راګیر کو وی وخو د هغه تپوس نه شو د یو سټوډنټ تپوس په څه وشي خو دله دا پکار دی چې ته ځان وپېژنه ته خپل حیثیت وپېژنه ته 22 ګریډ سړی ته د پولیس نه تپوس نشي کولی چې تا زما سټوډنټ په کوم قانون ایشتلی په کومه ګناه کې دی ایشتلی مونږ د وي سي صاحب نه دا مطالبه کوو چې د دې خلاف ښه ټیک ټاک انکوایري وکړه او د ډي پي او صاحب نه هم دا مطالبه کوو چې د دې خلاف انکوایري وکړه دا کسان چې کم دي دا دې کور ته ولیږلی شي دغه اسپایان صحیح شو د دوی خلاف ته اف آی آر وشي د فضل امین خلاف چې کم اف آی آر شوی دی هغه دې ختم کړی شي ته په هغه باندې اف آی آر ولیکې لکه دې مړ کو دې په ګولۍ ویشتو په اف آی آر کې دا خو هغه قصه شوه چې مې مړ که مې پړ که دا کومه خبره شوه مونږ د ډي پي او صاحب نه د سی سی پي او نه د ډي آی جي نه د آی جي نه د چیف سیکرټري نه د سی ایم نه د ټولو نه دا مطالبه کوو چې د دې کیس خلاف دی ښه ټیک ټاک انکوایري وشي په انکوایري کې دی صحیح کمیټي جوړه کړی شي پولیس دې پکې نه کښېنئ پولیس کار په خپله کړی دی پولیس دې پکې نه کښېنئ صحیح کمیټي جوړه کړي چې د هغې چې د دې کیس انکوایري وشي او موږ ته دې انصاف میلاو شي او فضل امین ته دې انصاف میلاو شي ډېره مننه بیا په دې ټیم باندې ورته دوباره بحث وکړو چې هفته ټیم شو شروع کوم په نامه د غستر ذات چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی ګرانو ملګرو خبرې زما نه مخکې ملګرو وکړلې هغه ډیټیل کې نه ځم همدغه چې کومې مطالبې مونږ کېښودلې د ډي پي او صاحب سره د آی جي پښتونخوا صاحب سره د جوډیشي چې کوم زمونږ عدلیه ده هغوی ته هم دا وایو چې که پولیس په دې ډپارټمنټ چې په خپله باندې نه دغه کېږي او په دې کیس باندې هغوی خبره نه کول غواړي نو کم از کم تاسو په انویسټیګیشنو کې تاسو یې راوغواړئ دا فضل امین زمونږ سټوډنټ دی مونږ ټول سټوډنټان یو دلته کې زمونږ بلا ملګري د یو ځای ته بل ځای ته لرو نه راځي هغه د ماښام د لمونځ نه پس اکثر یونیورسټۍ ته رارسي نو دا خو کار نو شو چې کم سړی لیټ راځي او هغه به پولیس په دغه ځای کې ودرېږي کارډ به هم ګوري هر یو څیز به ورته هغه ښیي چې زه سټوډنټ یم د باچا خان یونیورسټۍ او د هغې نه پس به په هغه باندې فایر کېږي دا خطره یوازې فضل امین ته نه ده دا مونږ ټولو ملګرو ته دا خطره ده څه ټایم هم زموږ سره داسې قسم واقع کېدی شي ګرانو ملګرو زه تاسو نه ټولو نه اجازه غواړم خو اخره کې به څوک خبرې کول غواړي خو ټیک ده که نه وي چې دعا وکړو ګرمي ده ملګري هم تنګ شوي دي بس لاړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته ده نن د فدراسیون ملګري او د سوسایټیانو ملګري په دغه مقصد باندې راغونډ شوي دي چې زموږ د یونیورسټۍ د بي بي اے ډپارټمنټ د طالب علم فضل امین خان باندې یو ویښتانه حمله شوې ده چې هغه د یونیورسټۍ نه د کور سایډ ته روان و دغه ټایم کې پولیسو هغه چونکې په لاره باندې ودرولی دی او د هغه کارډ یې هم کتلی دی هغه ورته خپل نوم هم ویلی دی او زه یې ورته هم منشن کړی چې زه کوم ځای سره تعلق ساتم چې بیا هغه را روان شوي دي نو دوی پرې د شاتې نه فایرینګ کړی دی صحیح شو نو د دې واقعې موږ شدید مزاحمت کوو چې یو سټوډنټ یو طالب علم تا ته هغه د دې پورې ووایي چې زه د باچا خان یونیورسټۍ سټوډنټ یم صحیح شو تا ته یې خپل ځای وښو نوم یې درته وویل او ته د هغې نه پس په هغه باندې داسې ویښتانه فایرینګ کې چې هغه نن په آی سی یو کې د مرګ او ژوند په دغه کې پروت دی صحیح شو نو موږ د دې واقعې شدید مزاحمت کوو ٹھیک شو او موږ د یونیورسټۍ د انتظامیې نه او د ډي پي او صاحب نه دغه درخواست دی چې د دې شدید او شفاف تحقیق وکړی شي صحیح شو او د انشاءالله د فضل امین خان لپاره به موږ
پیپلز سټوډنټ فدریشن والا او تاسو ټول ته په دې کې دعوت شرکت دی چې موږ د قرآن یو ختم کوو چې تاسو ټول ان شاء الله راځئ ګرانو ملګرو یو دوه منټه ستاسو اخلم داسې ده چې څنګه دا واقعه شوې ده د هغې 3 ورځې وشوې پای کې زمونږ دا ګران نن چې د مرګ په شپږ ورځې وشي هغه د مرګ په بسترو دلې پولیس باندې تاسو ډېر زیات نیوکې مو کړې ډېر ښه پوینټونه مو روچت کړل خو ګرانو ملګرو دې ټیم کې صرف هغه ته د دوا ضرورت دی صرف په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ څنګه چې میا صاحب وویل چې ختم القرآن نو بالکل دې ټیم کې موږ صرف دوا کولی شو او بل نومان چې دا کم ټایم ورکړو پښتون سټوډنټ فدریشن بالکل له حمایت کوي او دې سره به ان شاء الله ولاړ دي شاته دا ملګري پولیس والا هم ولاړ دي نو دوی ته دا ووري چې موږ ته د انصاف ملو شي ځکه چې زمونږ دا سټوډنټان دا ډېر معصومه دي نو بس اخره کې دوا کې اجتماعي الله پاک دې زمونږ دا کوم ملګری دی خدای ته ولې صحت ورکړي خدای ته ظالمان غرق او تباه کړي خدای زمونږ دا یونیورسټي پاکه کړي خدای مونږ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي خدای زمونږ نه څه ګناهونه شوي په دې خبرو کې رانه څه داسې خبرې وکړي چې خفه شوي خدایه وتم معاف کړي مرګ په وخت رضا کړي لا اله الا الله محمد رسول الله